ذکر کړلو چې ای خلکو کچېرې تاسو د الله سره مینه لرو نو د الله د پیغمبر تابعداري وکړو د الله د پیغمبر تابعداري وکړو معنا که تاسو د چا سره محبت لرو ایخ محبوب طریقې په تو کې موجودې وي نو ته د یقینا د هغه چې کوم دی عاشق دی خبرې لګې په معاشره کې ډېرې بدې لګي خو چونکې نن یې سره لګې مختصر ذکر کړم انسان کې چې کله محبت ذکر راشي مونږ already دا ذهن غلطې ته راشي کله چې د مونږ د مینې و د محبت خبره ذکر کوو نو د مونږ دا ذهن غلطې ته متوجه خبره پوهېږي همدارنګه عزتمندو دا مینه او محبت کول دا باندې دنیا آباده ده والله فرمایي والف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا الله صحابه کرامو ته فرمایي چې تاسو چې کومه کاستو کینه او بغض و په جاهلیت دور کې الله فرمایي که تمامه دنیا تاسو خرچ کړې وای او صدقه کړې وای او همدارنګه تاسو به یو بل په منځ کې محبت نشو اچولی همدارنګه موږ تاسو ته دا حکم دی د یو بل په منځ کې مینه محبت دی دا د الله دی په محبت یو درې قسمونه دي اولنی قسم دا دی چې غیر اختیاري وي لکه د یعقوب علیه السلام د زوی سره غیر اختیاره دومره محبت و چې د حد نه سوا انشاءالله هغه ټیم کې بیا خبره همدارنګه دویم هغه محبت دی چې هغه محبت دپاره عمل ضروري دی نن یې موږ تاسو د پیغمبر علیه السلام سره کوو چې هغه پټکۍ خویندې ګیره لمونځ د تمام عبادت د پیغمبر علیه السلام دي د نبي علیه السلام سره موږ مینه ژوندو ځکه چې کوم دی موږ دا خبرې او بل چې کوم دی یو هلکه داسې محبت دی چې هغه د انسان د یو خوبۍ د وجې نه وشي انسان سره د یو خوبۍ د وجې نه محبت پیدا شي نو دته بیا محبت پیدا لکه انسان مثال کې یو قاري صاحب دی هغه علم کړی د خلکو سره محبت دی د علم د وجې نه شو یا چې کوم دی یو سړي کې صفات د اخلاق وښوي نو خلکو چې په موږ باندې ډېر ګران دی کومې وجې نه د اخلاق یې ډېر یا ځینې خان چې کوم دی هغه ډېر چې کوم دی سخي وي نو خالي چې د سخاوت دی پکې مو باندې ډېر ګران دی یا یو صفت د وجې نه انسان سره مینه کول دا او څلورم نمبر هغه محبت دی چې په هغې باندې الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معید ذکر دی چې نن سبا په معاشره کې ډېر زیات شوی دی نن سبا دور کې غلط محبتونه ډېر زیات شوي دي الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د دغو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي